کومو کسان ته چې د بېنظیره احساس کفالت پروګرام روپۍ نه میلاویږي یا اکاونټونه بلاک شي یا د دې نه مخکې دې ته دا روپۍ میلاوېدلې او اوس ورته نه میلاویږي نو دا ویډیو د هغه کسانو دپاره ده چې پوره یې وګوري بل دا ویډیو معلوماتي ده او د غریبانو دپاره ده نو مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورسي حکومت یو نوی سروې شروع کړی دی ډاینامیک سروې د دې په تور باندې تاسو اوس خپل رجسټریشن چې دی هغه دوباره هم کولی شئ او په راروان وخت کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته هم میلاویږي د دې نه مخکې هم دا سروې شو په 2021 کې کور په کور به استادان ګرځېدل او سروې به کوو نو په هغې کې چې چا خپل سروې کړی دی نو هغو ته هغه روپۍ چې دي اوس هم میلاویږي خو دې ځل لکه سروې چې کېږي دا په دفتر کې کېږي لکه دا کور په کور نه دی د دې لپاره به تاسو بېنظیرې دفتر ته ځئ خو په تېر شوي سروې کې چې دی د زیاتکر کسانو اکاونټونه چې دی هغه بلاک شو د پاسپورټ د ګاډي د وجې نه داسې قسمه قسم وجونه چې دی د هغو اکاونټونه بلاک شو مخکې ورته روپۍ میلاوېدلې خو اوس ورته هغه روپۍ چې دي نه میلاویږي نو هغه اوس هم په دې سروې کې چې دی حصه اخیستی شي او خپل سروې چې دی هغه دوباره هم کولی شي دغه شان د ځینو کسانو د غربت سکور چې دی هغه سیوا دی نو هغه هم په دې کې حصه اخیستی شي او خپل سروې کولی شي یا ځینې کسان په هغه سروې کې پاتې شو نو کم کسان چې پاتې شوي دي نو هغه کسان چې دی هغه هم په دې سروې کې حصه اخیستی شي او دوباره خپل سروې کولی شي نو په راروان وخت کې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي ځینې کسان د دې په باره کې هم تپوس کوي اکثر په کمنټس کې کوي په میسج کې تپوس کوي وایي زموږ فلاني کس ته چې روپۍ میلاوېدلې خو هغه کس مړ دی نو دا روپۍ به موږ ته څنګه میلاویږي د هغې دپاره به تاسو د خپلې فیملۍ بل کس چې دی هغه به رجسټر کوئ خو دا مړې هغه روپۍ چې دي دا تاسو ته ډایرکټ نشي میلاوېدلی تاسو به بېنظیرې دفتر ته ځئ او د خپلې فیملۍ بل کس به بیایئ هغه به رجسټر کوئ نو د هغې نه وروسته به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي داسې نور هم ډېر خلک تپوسونه کوي خو د هغې په باره کې چې دی زموږ ویډیوګان موجود دي اکثر د تعلیمي وظیفه په باره کې تپوس کوي نو ډېر ټول هر څه په باره کې چې دی زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیوګان موجود دي په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک سرچ کوئ نو هلته که زموږ یو یوټیوب چینل تاسو ته راشي نو هلته کې تاسو دا ویډیوګان چې دي دا کتی شئ نو کم کسان چې سروې کول غواړئ نو د هغې نه مخکې به تاسو 8171 ته میسج کوئ نو د هغې طرفه به تاسو ته میسج راځي په هغې کې به تاسو له تاریخ درکړئ په هغه تاریخ په تاسو سروې له ځئ داسې نه چې تاسو ډایرکټ سروې له لاړ شئ نو هلته کې ګورېره شي په دفترونو کې نو ټایم به یې هم ضایع شي بل دا د کومو کسانو کار چې کېږي نو هغو به په مشکله کې ور واچوئ نو هغې نه مخکې به تاسو میسج کوئ 8171 ته به خپل شناختي کارت نمبر لیږئ چې کم تاریخ یې درکړو نو په هغې تاریخ په ځئ ډېرو کسانو ته چې دی د ځانه هم میسج راځي نو که تاسو ته ټایم ښولی نو تاسو په هغه ټایم د بېنظیرې دفتر ته ځئ نو ستاسو سروې به کېږي د هغې نه وروسته او بیا دا روپۍ چې دي تاسو ته میلاویږي که تاسو د دې دپاره اهل وئ نو هلو به تاسو ته دا روپۍ میلاویږي بل دا د کومو کسانو سروې چې شوی دی اکثر هغه تپوس کوي چې دا روپۍ به موږ ته کله میلاویږي نو که تاسو د دې لپاره اهل یې نو د میاشتې نه سیوا که ستاسو ورځې شي نو هلو به تاسو ته میلاویږي په میاشت کې دننه دغه روپۍ چې دي دا تاسو ته نشي میلاویدی که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړه د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کوئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کوئ